بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت نحوی سبق نمبر 29 دی. فصل الرابع یعنی څلورم فصل شروع دی د اسباب من صرف په ان شاء الله. نن موږ اخیرنی نهم نمبر سبب وایو. اسباب من صرف غالبا تاسو ته یادی ما اشعارو کې درته ویلو چې نه اسباب دي دا چې په یو اسم کې وي هغه به غیر منصرف ویل کېږي، یعنی په هغه به تنوین هم ناراضي، حالت جری کې به په هغې باندې زیر هم ناراضي. نو اوس موږ ته وایي اما وزن الفعل، به هر حال وزن فعل، به هر حال وزن فعل یعنی د فعل وزن، د فعل وزن. فشرطه نو د هغې د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی، داسې به وایي ښه. فشرطه دا ها ضمیر د وزن فعل ته راجع دی. د دې وزن فعل د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی ان یختص، ان چې یختص هغه به خاص وي، یعنی دا وزن فعل به خاص وي. خاص څه سره به خاص وي؟ بالفعل، فعل سره. دا کم وزن فعل چې دی که نه دا به د فعل سره خاص وي، د اسم سره به خاص نه وي. ولا یوجد او موجود به نه وي، دغه وزن به موجود نه وي. فی الاسم دا خو دی فی الاسم که نه، خو ویلی کېږي به فی الاسم به ویلی کېږي ښه، فی الاسم اسم کې. الا منقولا مگر منقولا نقل به وي عن الفعل د فعل نه، نقل وي د فعل نه. لکه په اسم کې به موجود نه وي، خو که چېرته په اسم کې دا وزن فعل راغی نو د فعل نه به دا نقل شوی وي، دا به د دې اسم نه خپل نه وي جوړ شوی. یاد وساتئ وزن فعل به علا غیر منصرف، دا غیر منصرف سبب جوړیږي چې کله دا وزن چې دی که نه، وزن دا فعل سره خاص وي. که چېرته دا اسم سره خاص وي، اول خو اسم سره خاص کېدی نشي. که چېرته اسم سره خاص وي که نه نو بیا به پکې د حروف مضارع نه یو حرف راځي، ټیک شو، په شروع کې به راځي. خو دا اسم سره خاص نه وي، دا فعل سره خاص وي. وزن فعل د فعل سره خاص وي، اسم سره خاص نه وي. خو که چېرته اسم سره خاص وي نو بیا به د حروف مضارع نه به پکې یو حرف راځي. حروف مضارع به درته زه بعد کې لیکم. فشرطه نو د دې وزن فعل د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی ان یختص چې دا به خاص وي، چې دا وزن فعل به خاص وي بالفعل، فعل سره. دا وزن فعل به د فعل سره خاص وي، دا به اسم سره خاص نه وي. ولا یوجد او دا وزن به موجود نه وي فی الاسم اسم کې، دا وزن به په اسم کې موجود نه وي. الا منقولا عن الفعل مگر د فعل نه به نقل شوی وي. که شمره، لکه شمره، دا شمره د صرفه، د صرفه په وزن دی. صرف یصرف تصریفا د باب تفعیل نه جوړ شوی دی. یا علم یعلم تعلیما، وګوره ته ورسره علم ولیکه، علم. نو علم، صرف، شمره دا د فعل وزن دی، د فعل وزن، دا د فعل وزن دی، د اسم وزن نه دی. نو دی خو د فعل وزن کنه، خو دا شمره چې دی د حجاج ابن یوسف د اس نومو. نو ګورئ دا وزن به د فعل وي. خو که چېرته دا صرفه دی، دا صرفه خو دا خو فعل دی، د فعل وزن دی. علمه دا د فعل وزن دی. شمره د فعل وزن دی. خو که دا دی چې چا نوم کېښودو که نه نو دې کې به بیا دوه سببونه شي، یو به علم شي د چا نوم به شي، او یو به پکې وزن فعل شي چې دا د وزن د فعل په وزن دی. ټیک شوه. نو د شمره معنی ده هغه یو سړي راغونډ کړه. उस एक मर्द ने समेटा. ठीक شو. شمر یشمر تشمیرا معنا را راغونډول. نو کشمره، لکه شمره، دا شمره خدا خو اصل کې فعل دی، خو د چا نوم کې ښودلی شوی، د یو څیز نوم کې ښودلی شوی. حجاج ابن یوسف د خپل اس نوم کې ښودو. نو دې کې اوس دا یو دوه سببونه شو، یو پکې دا نوم شو علم، ټیک شو، او دویم پکې وزن فعل دی. دا شمره دا د صرفه په وزن دی، د فعل یفعل تفعیلا د باب تفعیل په وزن دی. امید دی په دې به پوه شوي. او ضربه دا د فعل وزن دی، فعل ماضي مجهول دی، د فعل ماضي مجهول دی. اصل کې دا فعل دی، خو چېرته دا دی د چا نوم کېښودو نو اوس په دې کې یو دا نوم شو او یو د سببونه شو، دا غیر منصرف شو. نو په دې نه حالت جری کې په دې باندې زیر راځي. امید دی په دې به تاسو پوه شوي.
نو اما وزن الفعل بهرحال وزن فعل فشرطه نو د دې وزن فعل لپاره د غیر منصرف کېدو شرط دار ان یختص چې دا به خاص وي دا وزن به خاص وي بالفعل فعل سره دا به د فعل وزن وي د اسم وزن نه وي دا وزن به د څه شي وي د فعل به وي لکه شمره دا فعل دی ٹھیک شو صرفه فعل دی علمه فعل دی نو دا خو فعل دی کنه ٹھیک شو او د علمه په د فعل په وزن دی فعل په وزن دی علمه د فعل په وزن دی ٹھیک شو د فعل په وزن دی دا فعل دا فعل دی او د علمه فعل دی خو دا چرته زه د چا نوم کېدم زه فرض کا د اس نوم کېدم د اس نوم شو ٹھیک شو علمه مې د یو اس نوم کېښودو نو ګورئ اوس په دې کې دا یو نوم شو او یو وزن فعل شو دا دوه سببونه شو پکې نو دا غیر منصرف شو نو موږ ته وایي که دا د چا نوم هم شي که نه خو د فعل په وزن به وي د فعل په وزن به وي نو دا به بیا غیر منصرف خو که چېرته د فعل په وزن نه او د چا نوم نو بیا نه ګورئ دا بیا غیر منصرف کېدی نه شي خو بیا پکې یو شرط دا دی خو که چېرته دا د فعل په وزن نه دی د فعل په وزن باندې نه دی او د چا نوم دی نو بیا پکې شرط دا دی چې حروف مضارع نه دي حروف مضارع د مضارع چې کوم حروف دي هغه درې دي ښه څلور حروف حروف اتین یعنی یو الف ته دا حمزه یو تا ده یو یا ده او یو نون ده نو په شروع کې به بیا دا درې څلور حروف نه یو حرف راځي ٹھیک شو که چېرته د فعل په وزن نه وي که نه او د چا نوم وي او د فعل په وزن نه وي دا وزن فعل د فعل په وزن نه دی او د چا نوم دی نو بیا پکې شرط دا دی چې په شروع کې به یا الف راځي یا به تا راځي یا به یا راځي یا به نون راځي دا خبره پکې بیا لازمي ده نو موږ ته وایي که چېرته د وزن فعل د غیر منصرف کېدو لپاره شرط دا دی چې دا به د فعل سره خاص وي اسم کې به دا موجود نه وي خو اسم کې به علم موجود وي چې د فعل نه جوړ شوی وي د فعل نه نقل شوی وي یعنی چې د فعل نه جوړ شوی وي نو شمره دا فعل دی خو د چا نوم هم کېښودو نو ګورئ د فعل نه نوم جوړ شو د فعل نه شمره دا فعل دی خو د حجاج ابن یوسف د اس نوم شو نو دا فعل هم د اس نوم کېښودو نو اوس ځکه غیر منصرف دی او ضربه دا فعل ماضي مجهول صیغه ده خو که دا هم د چا نوم کېښودو یو زید دی زید هغه هر وخت وخلی کېږي هر وخت وخل خوري هر وخت وخل خوري نو مونږ د دې ډېرو وخلو د وجې نه هغه له نوم کېښودو ضربه نو اوس وګوره دا ضربه دا د فعل په وزن باندې دی د فعل ماضي مجهول په وزن باندې دی نو موږ زید لا ضربه نوم کېښودو ضربه نوم هم له کېښودو نو یو د زید نوم شو دا ضربه نوم شو او یو د فعل وزن شو نو دوه سببونه پکې موجود شو دا غیر منصرف شو امید دی اوس به پوه شوي وان لم یختص وان او که چېرته لم یختص دا وزن خاص نوي دا وزن خاص نوي به فعل سره به معنا هغه سره یعنی فعل سره که چېرته دا وزن فعل سره خاص نوي فیجب نو بیا واجب دی ضروری ده بیا واجب ده ضروری ده ان دا خبره چې یکونه ویبا فی اوله د هغې په شروع کې د دغې وزن په شروع کې احدا یو حروف المضارعه د حروف مضارع نه په شروع کې به یو د حروف مضارع نه یو حرف وي ولا يدخله او په هغه به نه داخليږي څه به نه داخليږي الهاء ها ولا يدخله الهاء او په هغه به ها نه داخليږي یعنی دا کم وزن چې دی که نه دا خو د فعل په وزن نشو دا وزن د فعل په وزن نه دی دا وزن د فعل په وزن نه دی نو بیا پکې واجب ده لازم ده ضروری ده چې د هغه په شروع کې به د حروف مضارع نه یو حرف راغلی وي خو اخره کې به ګول تا نه لګي دې ته تای مدوره وایي دې ته تای مدوره ورته وایي تای مدوره تای مدوره ورته وایي خو دا تای مدوره باندې چې کله وقف کې که نه نو ها تی جوړه شي ها نو موږ ته وایي ولا يدخله الهاء چې د دغې د دې په شروع کې چې حروف مضارع نه یو حرف راغی او اخره کې به ها نه وي یعنی دا ګول تا به نه وي چې د وقف د وجې نه هغې نه ها جوړه شي لکه یعملو دی یعملتن د دې په اخره کې دا ګول تا رااله نو چې کله موږ په دې باندې وقف کوو نو موږ به وایو یعمله د ګول تا نه به موږ ها ساکنه جوړو نو موږ ته وایي چې ولا يدخله الهاء چې د هغې په اخره کې به ها نه داخلېږي
هغه باندې با ها نه داخليږي دا ها به یعنی یا ګول تا به نه داخليږي اخره کې ٹھیک شو امید دې په دې په پوه شئ ک احمد لک احمد دا کاف جاره دی ها دې کاف ته موږ کاف جاره وایو کاف جاره او دې کاف ته کاف جاره تشبیه وي کاف تشبیه دا کاف تشبیهیه دی ٹھیک شو د تشبیه د پاره لګو د دې معنی موږ کو لک احمد نو دا کاف جاره چې کلم په یو اسم داخل شي نو هغه زیر ور کوي خدا احمد وګوره دا احمد نه احمد دا اسم دی د چانوم دی خو په شروع کې دغه راغی حمزه راغی د حروف مضارع نه پکې الف راغی د حمزه راغی ٹھیک شو او احمد دا د افعال په وزن دی افعالو په وزن دی د اسم تفضیل په وزن دی افعلو احمدو ٹھیک شو نو دا احمدو دا افعلو په وزن دی او په شروع کې دا حروفیتین نو حمزه رالی او دا کاف جاره چې دی کنه د د وجه نه مونږ بیا دا افعلو چې دی دا افعل وایو احمدو به مونږ احمد وایو او یشکرو دی خو د دې کاف جاره د وجه نه به مونږ وایو یشکره وایو ٹھیک شو نو دا احمد دا وزن فعل دی د په شروع کې حمزه دی د حروفیتین نه پکې الف راغلی دی او احمد د کې یو عالم دی او یو دا اسم تفضیل په وزن باندې دی یشکره وګوره یشکره دا فعل مضارع ده په شروع کې یا راغلی د حروفیتین نه او د حروف مضارع نه په شروع کې یا راغلی ده ٹھیک شو او یشکره دا فعل مضارع ده خو کدا د چانوم کې خودل شي نو عالم شو نو یو سبب پکې عالم شو د چانوم هم کې خودو او یو پکې شروع کې حروف مضارع نه یو حرف راغلی فعل مضارع په وزن ده نو ځکه اوس دا د کې دوه سببونه شو اوس تغلیب نه دی تغلیبه چې ده کنه تغلیبه دا د فعل مضارع په وزن دی په شروع کې حروفیتین نه تا راغلی ده د حروف مضارع نه په شروع کې دا تا راغلی ده ٹھیک شو نو دا د فعل مضارع په وزن دی او کچرته دا د چا نوم کې خودو تخلیبه نو بیا د کې یو دا نوم سبب شو او یو د فعل مضارع په وزن شو ٹھیک شو ها او نرجسه چې کنه نرجس دا د نرګس هغه نرګس ګل نه دی نرګس ګل یعنی خلک وایي نرګس کا پول ٹھیک شو نو هغه ته نرجس وای نرجس نو کچرته دا نرجس چې کنه د په شروع کې دا حروف مضارع نه دغه راغلی دا نون راغلی دی ٹھیک شو او کدا چرته د چانوم کې خودل شي د فرض کده یو ماشوم نوم دی نرجس کې خودو نرجس نو بیا به د کې یو د نوم شو او یو د فعل مضارع په وزن باندې دی فیعملون نو یعملون چې کنه منصرفون یعملون منصرف ته وجه سره لقبوله التاء د تا د قبل ولود وجنا دی په اخره کې تا قبليږي د يعملون مؤنث راځي يعملتون كقولهم لکه د عربو قول ناقه يعملتون ډیر بار اوچتون کی اوخه ناقه چې دغه د اوخه ته وي يعملتون معنی چې ډیر بار اوچتای ډیر سامانونه اوچتای ډیر بوج اوچتای نو هغه ته يعمله ډیر بوج اوچتون کی ډیر بار اوچتون کی اوخه ٹھیک شو نو امید دې په دې باندې بتاس پوه شوی و ان لم يختص او کچرته دا وزن خاص نوی به د فعل سره نو فیجب نو لازمی دا ضروری دا واجب دا ان دا خبره چې یکون فی اوله دا غي په شروع کې بوي احدى حروف المضارعه دا حروف مضارعه یو حرف ولا يدخله الهاء او دا غي په اخره کې با دغه وزن په اخره کې با ها نه داخليږي كاحمد لك احمد ويشكر او يشكر تغلب ونرجس او نرجس فيعملون نو يعملون چې کنه منصرف ته لقبوله التاء د تا د قبل ولود وجنا كقولهم لك د عرب قول ناقه يعمله ډیر بارو چتون کې اوخه ٹھیک شو امید دې په دې باندې بتا سپو شوی دا زمونږ د نن ورځې درس دی او دا چې کوم دغه د نه اسبابو نو د غیر منصرف هغه ختم شو امید دې ابتا ست په یاد باندې یادي اول مونږ سره عدل ٹھیک شو عدل ٹھیک شو دلته د طریقه ما عدل دویم نمبر وصف ته وصف صفت ته وای وصف ته ٹھیک شو دریم نمبر تانیث ته تانیث مؤنث ته وای تانیث او سلورم نمبر معرفه ده او په معرفه کې صرف علم ته مراد ده سلورم نمبر معرفه ده پنځم نمبر عجمه ده عجمه
عجمی نوم ښه عجمی نوم ټیک شو. شپږم نمبر جمع ده او اوم نمبر ترکیب دی ترکیب او ترکیب نه هر ترکیب مراد نه دی او د جمع نه هر جمع مراد نه ده جمع منتهى الجموع د مفاعل او د فعال او د مفاعیل په وزن باندې وي چې د فعال په وزن وي د مفاعل په وزن وي او د مفاعیل په وزن وي نو هغه ته منتهى الجموع وي او هغه ته جمع اقسام وي جمع اقصا او ترکیب نم هر یو ترکیب مراد نه لري ٹھیک شو. نه د دې نه ترکیب اسنادی مراد دی یعنی مسند الیه والا نه د دې نه ترکیب اضافي مراد دی مضاف الیه والا نه د دې نه ترکیب توصیفی مراد دی موصوف صفت والا نه د دې نه ترکیب صوتی مراد دی لکه سیبا وای او نه د دې نه ترکیب عددی مراد دی لکه 15 نه د دې نه ترکیب جاری مراد دی لکه فی المسجد نه د دې نه ترکیب اشاری مراد دی لکه اسم اشاره مشار الیه او نه د دې نه صرف او صرف په دې دوه تراکیبو کې د دې نه صرف او صرف یو ترکیب امتزاجی ورته وي یا ترکیب منصرف ورته وي منصرف چې دوه د چا نمونه وي د بیل بیل سیزونو نمونه وي او دا دوه نمونه د رايوځای کړو یو نوم دې ته جوړ کو لکه بعل د یو بت نوم او بکو چې دا د یو بادشاه نوم د الیاس علی السلام په زمانہ کې نو دی بادشاه به د بعل بت عبادت کولو نو دا د بادشاه یو خار جوړ کو نو د خار له خپل نوم او د خپل خدای نوم د خپل بت نوم دا دوه رايوځای ک خپل نوم او د بت نوم د رايوځای کو د خار نوم کې خودو نو بعل بکنو می ولا کې خودو بعل بکو یا بعل بکا ٹھیک شو. نو دا دوه نمونه رايوځای ک او په مینس کې پکې یو حرف هم نو نو دا دوه بیل نمونه هغه نه یو نوم جوړ کو نو دغه ته ترکیب وای او ترکیب منصرف ورته وي یا ورته ترکیب امتزاجی ورته وي ٹھیک شو. نو ترکیب نه مراد صرف دغه ترکیب دی او دا اوم نمبر شو. اتم نمبر الف و نون زائدتان هغه الف او نون چې هغه د حروف اصلیونه زائد وي نو که هغه په عالم کې وي لکه عثمان عرفان فرحان عثمان او سلمان ٹھیک شو او نو دغه شانتی شي او که چېرته په صفت کې وي نو صفت کې بیا شرط داره چې د فعلانتون په وزن به مؤنث نه راځي د فعلا په وزن دی راځي نو بیا به هغه صفت چې کنه نو هغه کې به یو سبب صفت وي دویم سبب به پکې الف نون زائدتان وي او اخیری او نهم نمبر چې دی کنه وزن فعل نو دی وزن فعل کې به یو علم وي او یو به وزن فعل وي لکه علم څنګه کته فعل ماضی تی واخلي نو شمره دا فعل ماضی ده د باب تفعیل نه راغلی دی او خدای د حجاج ابن یوسف ځان له خپل اس نوم کې خودو تیز رفتار اس هغه د پاره شمر نوم کې خودو شمره ٹھیک شو. نو وزن فعل شو پکې نو امید ده په دې باندې تاسو پوه شوي په دې کې لږ باس شته دی هغه د اوزان د سببونه پوره شو د اسباب منصرف چې کوم نه اسبابو هغه پوره شو ٹھیک شو. نو دا وګورئ عدل وصف تانیث درې شو معرفه عجمه جمع شپږ شو ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل نه شو. نو نه اسباب منصرف دي او دا ما تفصیلی درته وی خپل باس مې درته پکې وکړو او اهم نقطې مې درته پکې بیان کې ان شاء الله چې دلته کې یاد ک په قافیه او شعر جامع کې به تاسو په دې ډیر باسونو باندې په خپل پوهیږئ صرف اشارتن برته استادان صرف یو څو خبرې درته پکې کوي نو په دې خخواریو کې د یاد کوي دا موږ په قران او احادیثو کې او په فقه کې او په لغاتو کې دغه خبرې چې ذکرې نو الته کې بیا جاری کولې شو چې دا نه ذکرې نو موږ بیا نشو جاری کولې. امید ده په دې درس په پوه شوي راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.